څلور کسان وجلي یو هم نه دوه هم نه درې هم نه څلور کسان زه انصاف غواړم بس زه انصاف غواړم ګوره ښځو ته نه راشي لږ صبر کوه مخامخ کې راشي ګوره زه انصاف غواړم کنه چې ما کار کړی دی کنه ما اوس کار کړی دی زه په بازار کې نه یم زه په ښار کې نه یم زه به ځان سیټ ته ویستی دی زه به د هغه نن بچې راچوتم ښځه یې راچوتم مور یې راچوتم پلار یې راچوتم په پلار او د مور په جوړ بې غیرته نه په ښځې ډز نه کوم په ښځې ټاڼې ته راولم ما له به دې غل نه کړي مور او پلار زه به ګاډي ته کښېنوم په ګاډي کې زه په خپل ګاډي کې ما دې بونیران مړ کړي او په کور کې ګرځم د خور او د رور په جوړ یې راچوتم او په رور په جوړ چې ما له غل نه کړي چې څوک زمونږ مجرم زمونږ نه ګرفتار شي د هغې پورې به موږ دا جي ټي روډ بندوو فیصله نه شي موږ خپل مړ نه ښخوو 2 څلور 15 ورځې دغه پراته خو موږ خپل مړی نه ښخوو حاتمانانو کونډې وي تورسرې وي دومره ظلم یې کړی دومره بې غیرته د اوسو چې په زنانه ورلو هلکه د اوسه نارینه پکې وګوره خپل همزولي دغه پکې وګوره نو باید هغه په زنانو باندې داسې مه ورځه داسې قتل مه یتیمانان یې وژلي دي سیده موږ به د هغې انصاف راکړي د هغو پلار نه و د هغو دا چې روجه په روجه کې ظلم کېږي دا ماشومان چې جاړي دا په هاسټل کې نوکران دي غریبانان دی رونه دي چې دیوال ته ځان له خواري مزدوري کوي کور ته راوړي هغو دپاره او هغه ټولې تورسرې ټولې زنانه دي په دې کې ماشوم یو دقه ماشوم و د دې هلک په کول کې تقریبا د دومره و د نن له کچو او هغه ماشوم هم داسې و چې هغه له چا ورکړی و چې هغه دیو راتلی وره په دې ځای دا ټول ویشتل د شپې که نه دا د انصاف خبره ده دا په پاکستان کې کېږي په تاڼه دي راوړي په دې روډ راغلی دي چې په اسمان کې نه دي راغلي په هوا نه دي راغلي په بل طرف باډر نه دي راغلي هم په دې ترکولو راغلي دي او هم په دې ترکولو واپس تلل دي نو چې موږ ته انصاف میلاو نه شو نو د هغې پورې به موږ قلار نه یو چې څو موږ ته انصاف نه میلاو پاکستان نوم نه منو چې زموږ خبره نه کېږي نه پاکستان منو نه قانون منو نه ایسیچو منو نه ډیسي منو څه دی ډیسي دی زه په خپله ډیسي یم زموږ د قوم په مال باندې دیو نوکران دي زموږ تنخواګانې علي او زموږ نه ټیکسونه علي او دوی ویې خوري او په هغې له پاسه بیا د خلکو نه پیسې علي او په باډر کراس کېږي راځي او دلته دا کارنامې کېږي ولې دا جې په دې کې څلور مړي بیا په یو ځای ولې کا زم طلاقه یو کا دوه کا بیا درې کا دا څلورم ماشوم ولې وجنې نو زه د حکومت ته او عوام ته ټول ته درخواست کوم چې زه ته انصاف غواړو انصاف موږ دا وعده کړې ده د الله پاک سره موږ پښتانه یو د خیره چې تر هغې پورې به موږ نه ځو چې څو پورې موږ خپل خبره پای ته نه رسولي زمونږ څلور مړي شوي دي د یوه کورنۍ نه ټول ختم شوي دي یو نارینه دی چې د هغه عمر دی 12 کاله 14 هغه نابالغه دی او درې چې دي هغه زنانه دي نو ډېر سخت زیاتی کړی دی او غلونه هم غلیم ښکاره دي موږ د حکومت نه او د ټول نه دا درخواست ده چې زموږ ته دغه مجرمان ګرفتار شي او ودې نیول شي په دې کې مخکې رپورټونه هم شوي دي تاڼهدار پې ځان غلی کړی دی ایسیچو خبره صحیح کړې ده تاڼهدار چې دی هغه پکې بیخي ځان غلی کړی دی په دې کې مخکې رپورټونه شوي دي هر څه شوي دي زموږ له هغو له حاتمانانو له انصاف نه دی ورکړی شوی حاتمانان دي زموږ ټولو ته دا درخواست دی زموږ د مرغوزار خلکو ته دا درخواست دی چې زموږ د مرغوزار او خاص کر بیا زموږ د کډونو ډېره سخته بېعزتي شوې ده او ډېره په دغه بېعزتي شوې ده زموږ ټولو ته ټولو خلکو ته زموږ دا درخواست دی چې زموږ سره دا قرباني ورکوي او دا قرباني به موږ د هغو ډېر احسان ګڼو نو الله دې وکړي چې زموږ سره ټول مترابندوال جوازوال علم والا ټولو ته زما دا درخواست دی چې راشي زموږ سره د الله د رضا دپاره زموږ سره دې په دې انصاف کې دغه وکړي چې دې مړو ته انصاف میلاو شي حاتمانانو کونډې وي تورسرې وي دومره ظلم یې کړی دومره بې غیرته د اوسو چې په زنانه ورلو هلکه د اوسه نارینه پکې وګوره خپل همزولي دغه پکې وګوره نو باید هغه په زنانو باندې داسې مه ورځه داسې قتل مه کوه ډېر سخت ظلم یې کړی دی